ای زما عزتمندو ورونو مسلمانانو تاسو زکاتونه ورکوئ په کم چا چې زکات فرض وي هغه د زکات باسي الله جل جلاله فرمایي واقیموا الصلاة واتوا الزکاة وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله ان الله بما تعملون بصیر الله جل جلاله فرمایي لمنځونه قائموي او زکاتونه ورکوي او هر څه چې تاسو تر ځانو مخکې لېږئ د خیر د کارو څخه بیا یې بدله د الله په حضور کې درکول کیږي الله تعالی ټول هغه څه ویني چې تاسو یې کوئ حق تعالی په مذکوره آیات کې په بدني او مالی عبادت سره انسان امر کړی ده او الله تعالی په مذکوره آیات کې د بدني عبادت څخه په لمانځه او په مالی عبادت کې د زکات ورکولو سره انسان امر کړی دی او نه یوازې دلته بلکې په قرآن کریم کې 2 ځای الله تعالی د زکات حکم د لمانځه سره یو ځای فرمایلی دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې 5 بناو څخه اسلام یو لمنځ بل زکات ګرځولی ده یعنی د اسلام د 5 بناو څخه یو لمنځ او بل زکات ګرځولی ده نو باید موږ تاسې زکات وباسو که په چا زکات فرض وي هغه د زکات ورکوي زکات معنا ګټه او ډیروالی د مال او په شریعت کې د خپل مال څخه یو خاصه حصہ یو بل شخص ته په ملک ورکول قال رسول الله صلی الله علیه وسلم حسنوا اموالکم بالزکات د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسې ساتنه وکړئ د خپل مالو په زکات ورکولو سره وداء امراضکم بالصدقه او د خپل امراض علاج وکړئ په خیرات کولو سره واستقبلوا امواج البلايا وانواع البلايا بالدعاء والتضرع او وګرځوي د ځانو څخه پښې د انواع د بلاګانو په عاجزي او په دعاګانو سره نو اے مسلمان وروره چې پر تا باندې زکات فرض وي نو ته زکات باسه زکات ورکوه او زکات چاته ورکول جایز دی او چاته نه ورکول جایز دی هغه زه تاسو ته وایم مور او پلار نکه انا نکه کچيري د پلار وي کچيري د مور پلار وي انا کچيري د پلار مور وي او کچيري د مور وي دې ته زکات ورکول جایز نه دی زوی او لور ته زکات ورکول جایز نه ده المسی او المسی ته زکات ورکول جایز نه ده کاغل مسی د زوی د طرفه وي یا د لور د طرفه وي خو دغه ته زکات ورکول جایز نه دی دغه رقم ښځه به خاوند ته زکات نه ورکوي او خاوند به ښځې ته زکات نه ورکوي دا جایز نه ده او کم سی جایز دغه دادی ورور ته زکات ورکول جایز ده خور ته زکات ورکول جایز ده اکا ته د اکا زوی ته تربور ته ترلی ته یعنی زکات ورکول جایز ده ماما ته زکات ورکول جایز ده ماما زوی ته زکات ورکول جایز ده لیکن مور پلار نکه انا زوی لور المسی ښځې ته خاوند ته زکات ورکول جایز نه دي رد المحتار جلد نمبر 2 صفحه نمبر 346 بدایو صنایع جلد نمبر 2 صفحه نمبر 50 نو په دې کتابو کې راځي چې مور او پلار نکه انا زوی او لور المسیته ښځې ته خاوند ته زکات ورکول جایز نه دي ورور او خور ته اکا ته د اکا زوی ته یعنی تربور ته ترلی ته د ماما زوی ته د ماما لور ته زکات ورکول جایز دي لیکن دغه څو کسان چې مخته درته ذکر کو دغه ته زکات ورکول جایز نه دي ولیکن دغه نفقه چې ده پر د باندې واجب ده او دغه ورور خور اکا او تربور ترلی او د ماما نفقه پر د واجب نه ده نو هغه ته زکات ورکولای شي لیکن د مور او پلار نکه انا زوی او لور مسایل ښځې خاوند د دې نفقه پر د باندې واجب ده نو د زکات نشي ورکولای